بسم الله الرحمن الرحیم. د هدایت النحوی د شرح په سلسله کې دا زمونږ 9 نمبر درس دی. مصنف رحمه الله فرمایي ويسمى فعلا باسم اصله وهو المصدر لأن المصدر هو فعل الفاعل حقيقة. تدینا په مخکې عبارت کې مصنف د فعل تعریف ذکر کو او بیا یې د فعل 14 علامات دا ذکر کړل. تدې ځاینا مصنف د فعل وجه تسمیه بیانوي چې فعل ته فعل ولې وایي. نو فرمایي ويسمى فعلا باسم اصله چې فعل ته د فعل نوم ورکړی شوی دی تدې د اصل نوم. دلته به مونږه په دې خبره باندې ځان پوه کو چې فعل دا د مصدر نه جوړ شوی دی. فعل مشتق دی او مصدر مشتق منه دی. یا په نورو الفاظو سره به مونږه تدینه داسې تعبیر وکړو چې فعل دا فرع ده او مصدر دا اصل دی. او کم مصدر دی نو تدې خپل نوم دا فعل دی. نو دغه نوم د مصدر خپل نوم فعلو نو دغه نوم بیا فرع لا کم چې فعل اصطلاحي دی دی له ورکو او دا کم اصل دی نو د فعل په ځای باندې د هغې نوم مصدر شو. د مصدر نوم دا فعل څنګه و تدې مونږه د یو مثال په ذریعې سره وضاحت کو. مثلا زما یو شاګرد دا 4-5 ورځې سبق لرانغې ما د هغې نه تپوس وکړو چې ته سبق له ولې نوې راغلی. نو هغې ما ته دا جواب ووایو چې زما ډیر زیات کارونه و ما هغه کارونه کول او دغې کارونو ته په اردو کې کام وی او په عربۍ کې ورته افعال وی. نو که مونږه تدې نه په عربۍ کې ترجمه کوو نو مونږ به داسې وایو چې ما ډیر زیات افعال کول. نو چې بیا ته کله زه تپوس وکړم چې تا کم افعال کول نو دې ما ته په جواب کې وایي چې ما خوراک کاو، ما سکاک کاو، ما خوب کاو، ما خدمت کاو، ما لیکل کول، ما لوستل کول. نو دې چې دا څونه افعال ذکر کړل دی ورته افعال وایي خو دا په حقیقت کې مصدري دي. ځکه چې د دې افعالو که مونږ په اردو کې ترجمه کوو نو مونږ به داسې وایو کانا، پینا، سونا، خدمت کرنا، لکھنا اور پڑھنا. او په اردو کې کم مصدر وي نو د هغې په آخر کې نا راځي. نو دغې طالب علم ما ته دا وویل چې ما افعال کول، ما کارونه کول، لیکن چې کله دی ما ته دغه افعال ذکر کوي نو دا افعال نه ذکر کوي بلکې دا مصدر ذکر کوي. نو مونږه په خپل زبانونو کې په اردو کې هم او په پښتو کې هم د مصدر د پاره د فعل نوم دا استعمالو. نو دغه مصدری چې د دې دپاره مونږه افعال نوم ذکر کوو نو ته دغې مصدر خپل نوم افعال دي. نو دغه نوم دا مونږه د فعل له ورکو نو مصدر اصلو او دا فعل د هغې نه مشتقو نو مونږ د اصل نوم راواغیستو او دا د فرع له ورکو او دې ته په اصطلاح کې ویلی کېږي تسمیة الفرع باسم الاصل، یعنی فرع لا د اصل نوم دا ورکول. نو مصنف فرمایي ويسمى فعلا فعل لا د فعل نوم ورکولی شي باسم اصله د هغې د اصل په نوم باندې، یعنی تدې د اصل نوم دا فعلو وهو المصدر او هغه اصل دا مصدر دی. لأن المصدر ځکه چې مصدر هو فعل الفاعل حقیقتا
په حقیقت کې د فاعل فعل دا مصدر دی او د هغې مونږ ته دغې مثال په ذریعې سره وضاحت وکړو. او بعض نحویان دا وایي چې کوم فعل اصطلاحي دی نو دا فعل د درې څیزونو نه مرکب دی، د درې څیزونو نه جوړ شوی دی. یو په دې کې معنی مصدري ده او دې ته فعل لغوي هم وایي. دویم نسبت الی الزمان، چې کوم فعل وي نو هغې کې به زماني طرف ته هم نسبت شوی وي. او دریم نسبت الی الفاعل، نو کوم فعل اصطلاحي دی نو دا د درې څیزونو نه مرکب دی. یو معنی مصدري او ته دې بل نوم دی فعل لغوي، او دویم نسبت الی الزمان، او دریم نسبت الی الفاعل. نو په دې کې دا یو کم جز دی معنی مصدري، نو مونږه دا خبره ذکر کړه چې ته دې ته فعل لغوي هم وایي. نو ته دغې یو جز دا کم نومو یعنی فعل لغوي او دغه معنی مصدري هم وه، نو دغه نوم یې راواغیست او ته دې درې وړو اجزاونه چې کوم څیز جوړ شوی دی فعل اصطلاحي، نو دغه د یو جز دا نوم کېښودو یعنی فعل. نو دې ته بیا وایي تسمیة الکل باسم الجز، یعنی کل نوم ایښودل د جز په نوم باندې، یعنی چې کم کل دی هغې له مونږه هغه نوم کېښودو کم چې د هغې جز و. نو په دې کې یو جز و معنی مصدري او دې ته فعل لغوي هم وایي. نو دغه نوم دا مونږه ته دې درې وړو څیزونو نه چې کم څیز مرکب و نو هغې له مونږه دغه نوم کېښودو. او ته دې مثال دی لکه زورابه. نو اوس په زورابه کې درې څیزونه دي، یو پکې معنی مصدري دی، بل پکې نسبت الی الزمان دی، او دریم پکې نسبت الی الفاعل دی. نو زورابه معنی دا ده هغه یو کس په تېره شوي زمانه کې وال وکړل. نو په دې کې دا مار نه دا پکې معنی مصدري دی او دې ته فعل لغوي وایي، بل په دې کې نسبت الی الزمان دی، او دریم په دې کې نسبت الی الفاعل دی. ويسمى فعلا باسم أصله وهو المصدر لأن المصدر هو فعل الفاعل حقيقة. تدې ځای پورې صاحب کتاب د فعل تعریف ذکر کو، د فعل علامات ذکر کړل او بیا په آخر کې د فعل وجه تسمیه ذکر کړه. تدې ځای نه صاحب کتاب د حرف تعریف ذکر کوي، بیا د حرف علامات ذکر کوي، بیا د حرف فواید ذکر کوي او بیا په آخر کې د حرف وجه تسمیه ذکر کوي. نو فرمایي وحد الحرف کلمة لا تدل على معنى في نفسها بل تدل على معنى في غيرها. تدې ځای پورې مصنف د حرف تدې تعریف ذکر کړی دی. نو د حرف د تعریف حاصل دا دی چې حرف هغې کلمې ته وایي چې هغه په خپله معنی باندې په خپله دلالت نه کوي، بلکې چې کله تدې غیر تدې سره میلاو شي، یو بله کلمه ورسره میلاو شي، نو دا حرف دا بیا په خپله معنی باندې دلالت کوي. مثلا د من معنی دا ابتدا، خو من دا په ابتدا باندې د هغې وخته پورې دلالت نه کوي چې څو پورې مونږه هغه ځای نه ذکر کړی چې د هغې نه ابتدا شوي. که یو کسو پوره ورځ وایي من من من، خو د ابتدا معنی د هېچا ذهن ته نه راځي، خو که دی هغه ځای ذکر کړي د کوم ځای نه چې ابتدا شوي ده، نو بیا به خلکو ته پته ولګي چې د من معنی ده ابتدا. مثلا مونږه د من نه وروستو د بصرې لفظ ذکر کو یا د کوفې لفظ ذکر کو، نو موږ ته به بیا پته ولګي چې د من معنی ده ابتدا. مثلا سرت من البصرة الى الکوفه، چې ما د سفر آغاز وکړو، ابتدا وکړه د بصرې نه او د هغې اختتام مې په کوم ځای وکړو؟ په کوفي باندې. نو حاصل دا شو چې حرف دا په خپله معنی باندې په خپله دلالت نه کوي، دا به په خپله معنی باندې اله دلالت کوي چې کله دې سره بله کلمه دا میلاو شي. نو فرمایي وحد الحرف کلمة لا تدل على معنى في نفسها. په دې تعریف کې د حرف دا لفظ دا معرف دی او محدود دی، ځکه چې ته دې تعریف دا ذکر کیږي.
او کلمة لا تدل تر دا اخیره پوری دا معرف دی، دا تعریف دی او دا حد دی. په دې تعریف کې دا کلمتون لفظ دا جنس دی یعنی عام دی، دا معرف تم شامل دی او غیر معرف تم شامل دی، یعنی حرف تم شامل دی او کم اسم او فعل دی هغې ته هم شامل دی. او اخو دا کم الفاظ دی لا تدل على معنى في نفسها بل تدل على معنى في غيرها، دا فصل دی په دې سره د حرف د تعریف نه اسم او فعل دا اوتلل، ځکه چې حرف دا په خپله معنی باندې په خپله دلالت نه کوي او اسم او فعل دا په خپله معنی باندې په خپله دلالت کوي. نو فرمایي لا تدل على معنى في نفسها بل تدل على معنى في غيرها. معنى في نفسها دلته دا فی په معنی د با سره دی، نو معنی به دا شي لا تدل على معنى بنفسها چې حرف په خپله معنی باندې په خپله دلالت نه کوي، بل تدل على معنى في غيرها دلته هم دا فی دا په با په معنی باندې دی، نو مطلب به دا شي بلکې دلالت کوي على معنى په خپله معنی باندې بغیرها د غیر په واسطې سره. کچری مونږه دا فی په خپله معنی باندې والو نو بیا د عبارت کم مقصد دی نو دغه مقصد دا به غلط شي، نو بیا به مطلب دا شي چې لا تدل دا دلالت نه کوي علی معنن په خپله معنی باندې، علی معنن په معنی باندې فی نفسها په هغه معنی کې چې په دې کې ده، یعنی په خپله معنی باندې په خپله دلالت نه کوي، بل تدل بلکې دلالت کوي علی معنن په هغې معنی باندې فی غیرها چې تدې په غیر کې ده. نو داسې یو لفظ هم نشته دی چې هغه په خپله معنی باندې دلالت نه کوي بلکې د خپل لفظ نه علاوه په یو بله معنی باندې دلالت کوي، بلکې هر یو لفظ دا په خپله معنی باندې دلالت کوي، د غیر په معنی باندې دلالت نه کوي. نو دې وجې نه دا فی نفسها او فی غیرها کې دا فی دا د با په معنی باندې دی. نحو من بیا د حرف مثال ذکر کړی دی لکه من، نو من دا په خپله معنی باندې په خپله دلالت نه کوي چې څو پورې ته دې سره مونږه بل لفظ دا نه ملاو کړی. نو فرمایي فإن معناها الابتداء د من معنی دا ابتدا وهي لا تدل علیه او دا من دا دلالت نه کوي په دغې ابتدا باندې الا بعد ذکر ما منه الابتدا، په دې به اله دلالت کوي چې وروستو د هغې نه چې کله ذکر کړی شي ته دې سره هغه څیز چې د هغې نه ابتدا کیږي، لکه کالبصرة والکوفه، یا بصرې لفظ ورسره ذکر کړی شي یا د کوفي. او بیا مثال ذکر کوي تقولو چې ته وې سرت من البصرة الى الکوفه، ما سفر وکړو د بصرې نه کوفي طرف ته. نو دلته اوس من دې په خپلې معنی باندې دلالت وکړو ځکه چې ته دې سره مونږه بل لفظ دا میلاو کړو. بیا صاحب کتاب د حرف علامات ذکر کوي، نو فرمایي وعلامته الا يصح الاخبار عنه ولا به. د حرف علامت دا دی الا يصح الاخبار عنه ولا به، چې نه ته دې نه خبر ورکول صحیح دي او نه دې خبر جوړیږي. الا يصح الاخبار عنه نه ته دې نه خبر ورکول صحیح دي، ولا به او نه په دې سره د بل څیز نه خبر ورکول دا صحیح دي. او مونږ به په نور الفاظو سره ته دې تعبیر داسې وکړو چې حرف دا نه په کلام کې مسند الی جوړیږي او نه مسند جوړیږي، یا مونږ داسې وایو چې حرف دا نه په کلام کې محکوم علی جوړیږي او نه محکوم به جوړیږي. او تدې چې کم مد مقابل دی اسم نو هغه مسند الیم جوړیږي او مسندم جوړیږي، او کم فعل دی نو دا خو مسند جوړیږي لیکن مسند الی دا نه جوړیږي. نو اوس که یو لفظ داسي چې هغه نه اخبار عنه جوړیږي او نه اخبار به جوړیږي نو موږ به دې ته حرف وایو. والا يقبل علامات الاسماء ولا علامات الافعال. او مصنف د حرف د پیجندلو یو بل علامت هم ذکر کړی دی، او هغه علامت دا دی که یو لفظ داسي چې هغه د اسم د کم علامات مونږ ذکر کړل، په دغې علاماتو کې یو علامت هم نه قبلی، نه هغه تنوین قبلی، نه جر قبلی، نه الف لام قبلی، او نه د فعل علامات قبلی،
یعنی نه په هغې په آخر کې تای تانیس ساکنه راځي، نه په هغې کې د ثقیلې یا د خفیفې نون راځي وغیره وغیره. نو که یو لفظ داسې چې نه د اسم علامات قبلی او نه د فعل علامات قبلی، نو موږ به دغې لفظ ته حرف وایو. اوس راځو موږ د عبارت حل او په دې کې چې کوم نحوي فواید دي نو انشاءالله تعالی هغه فواید به ذکر کوو. ويسمى فعلا باسم اصله. يسمى دا دو بابی تفعیل نه د فعل مضارع مجهول صیغه ده. یسمی فعل مضارع معلوم ده او یسمى دا فعل مضارع مجهول ده. او کم فعل معلوم وي نو هغه فاعل غواړي او چې کم مجهول وي نو هغه نائب فاعل غواړي. نو چونکې یسمى دا فعل مجهول ده نو دا به نائب فاعل غواړي. نو د یسمى کې هو ضمیر مستتر دی، هغه فعل ته راجع دی او دغه هو ضمیر ته دې لپاره نائب فاعل دی. او فعلا دا د یسمى دپاره مفعول به دی، چونکې مفعول به منصوب وي نو دې وجې نه فعلا دا منصوب دی او د منصوب کېدو نښه دا دوه زبرونه دي. نو یسمى فعل هو ضمیر دا پکې نائب فاعل دی او فعلا دا ولا مفعول به ده او باسم اصله دا په یسمى پورې متعلق ده. او که مونږ وګورو نو اسم اصله دلته درې اسمونه یو ځای راغلي دي او کم اخرنی اسم ده نو دا د معرفي په قسمونو کې ضمیر ده او تدین مخکې چې دا کم دو اسمونه دي نو په دې باندې الف لام نشته دي، نو دا به خپل منځ کې مضاف مضاف الیه وي. اسم مضاف دی اصل طرف ته او اصل دا د اسم د پاره مضاف الیه دی او ها ضمیر طرف ته دا مضاف دی. او بسم دا په اصل کې و اسم، خو چونکې تر اسم د حمزه دا وصلی ده نو دا د کلام په منځ کې غورځېږي نو موږ به به اسم نه وایو بلکې موږ به بسم اصلي وایو. وهو المصدر، هو دا مبتدا ده او المصدر دا ولا خبر ده او مبتدا او خبر دا دواړه مرفوع دي، خو هو چونکې مبني ده نو دی وجنا دا مرفوع ده محلا. لأن المصدر هو فعل الفاعل حقيقة. أن دا حرف از حروف مشبه بالفعل ده، دا اسم منصوب غواړي او خبر مرفوع غواړي نو مصدر تدي دا پر اسم ده منصوب ده په فتحې سره او هو فعل الفاعل حقيقة دا ولا خبر ده. بیا دا هو مبتدا جوړیږي او فعل الفاعل حقیقتا دا د هو مبتدا لپاره خبر دی. فعل الفاعل دا مضاف مضاف الیه دا ممیز دی او حقیقتا دا تمیز دی او تمیز چونکه منصوب نو دی وجنه حقیقتا دا منصوب دی. وحد الحرف دا مرکب اضافي دا مبتدا دا او کلمه لا تدل دا جمله دا خبر دی. د هي مبتدا محذوف د لپاره بیا دغه مبتدا خبر دا بیا خبر جوړیږي د حد الحرف مبتدا لپاره. او کلمه لا تدل دا کلمه دا موصوف دی او لا تدل دا ولا خبر دی او تدې په باره کې دا ولا صفت دی او تدې په باره کې مونږه دا قاعده ذکر کړې و چې کله د نکرې نه وروستو فعل راشي نو نکره دا موصوف او دغه فعل دا ولا صفت نو دلته هم دغه شانتي ده. لا تدل على معنى في نفسها، معنى دا هم موصوف دی او في نفسها دا ولا صفت دی او تدې په باره کې هم مونږه قاعده ذکر کړې و چې د نکرې نه وروستو جار مجرور د ظرف مستقر په مقام کې راشي نو دغه نکره موصوفي او دا جار مجرور دا چې کله خپل متعلق سره ملاو شي نو دا ولا صفت جوړیږي. بل تدل على معنى في غيرها، دغه قاعده په معنى في غيرها کې هم جاری کیږي. معنى موصوف دی او في غيرها دا ولا صفت دی. نحو من فإن معناها الابتداء، إن دا حرف از حروف مشبه بالفعل دی، معناها دا ولا مضاف مضاف الیه مل کړه دا ان د پاره اسم دی او دا الابتداء دا ولا خبر دی نو چونکه د ان خبر دا مرفوع نو دی وجنه دا ابتداء دا مرفوع دی. فإن معناها کی دا کم ها ضمیر دی نو دا ها ضمیر دا راجع دی من طرف ته. فإن یقینا معناها تدی من معنی دا ابتداء. وهي پدې هي کې د هي ضمیر دا هم من طرف ته راځي دی. وهي یعنی دا من لا تدل علیه دا دلالت نه کوي علیه په د ابتدا باندې، علیه کې دا ها ضمیر دا ابتدا طرف ته راځي دی. وهي لا تدل علیه الا بعد ذکر ما منه الابتداء كالبصره والكوفه، د کوفی عتب دی په بصره باندې. مثلا تقول توي سرت من البصره الى الكوفه، سرت دا دو سارا یسیرنا د واحد متکلم د فعل ماضی معلوم صيغه ده نو سرت فعل او دا تا ضمیر دا ولا فاعل له
او من البصرة دا ولا متعلق اول ده، والى الكوفة دا ولا متعلق ثاني ده. وعلامته ألا يصح الإخبار عنه ولا به. علامته دا مركب إضافي يعني مضاف إليه دا مبتدا ده، أو ألا يصح الإخبار عنه ولا به دا معطوف عليه ده. وألا يقبل علامات الأسماء ولا علامات الأفعال دا عتب ده پو ألا يصح الإخبار عنه ولا به باندې، او بیا معطوف عليه معطوف دا خبر ده دا علامته مبتدا ده پاره. بیا په دې جمله کې د الله یصح لا یصح لا نسب ان ورکړی دی، او دغه شانتي و الله يقبل د فعل مضارع معلوم لهم نسب دا ان ورکړی دی، او الله یصح الاخبار د اخبار دا فاعل دی دو لا یصح د پاره. وعلامته الله يصح الاخبار عنه ولا به. والا يقبل فيقبل کې هو ضمیر دا مستتر دی او حرف طرف ته راجع دی، نو دغه ولا فاعل دی. او علامات الاسماء ولا علامات الافعال دا معطوف علی معطوف دا د يقبل فعل د پاره مفعول به دی. او علامات الاسماء دا مفعول به دی، او چونکه علامات دا جمع مؤنث سالم دی نو تدې حالت نسبی دا په کسره سره دی، او دغه شانتي علامات الافعال علامات دغه هم جمع مؤنث سالم دی او تدې حالت نسبی دا په کسره سره دی. یو ځل مونږ بیا د عبارت ذکر کو. ويسمى فعلا باسم اصله، او فعل ته د فعل نوم ورکول شي دا غي د اصل په نوم باندې. وهو المصدر، او د فعل کم اصل دی نو هغه مصدر دی، نو چونکه د مصدر خپل نوم فعلو نو دغه نوم بیا فعل ورکړی دی. لأن المصدر ځکه چې مصدر هو فعل الفاعل حقیقتا دا د فاعل فعل دی په حقیقت کې. وحد الحرف، او د حرف تعریف دا دی کلمتون داسې کلمه ده لا تدل على معنى في نفسها چې په خپل معنی باندې په خپل دلالت نه کوي، بل تدل على معنى في غیرها بلکې دلالت کوي په معنی باندې د غیر د وجنه، یعنی بل کلمې ته محتاج وي. نحو من لك من. فإن معناها الابتداء، یقینا د من معنی د ابتداء، وهي لا تدل عليه، او دا من په دې ابتداء باندې دلالت نه کوي الا بعد ذکر مگر رستو د ذکر کولو ما د هغه سیز نه منه الابتداء چې دا غینه ابتدا وي. کالبصره والکوفه لك بصره یا کوفه. مثلا تقول توي سرت من البصرة إلى الكوفة وعلامته ألا يصح الإخبار عنه ولا به، أو ده فعل ده حرف علامات دالي ألا يصح الإخبار عنه نتدينا خبر وركول سيدي ولا به، أو ن دي تدي بزري سرا خبر وركول تك دي. وألا يقبل علامات الأسماء ولا علامات الأفعال، أو حرف دا ند اسم علامات قبلي أو ند أفعال علامات قبلي. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.